السلام علیکم دوستانو. ډیر بختورې ورځې دي د رمضان المبارک میاشت ده او تاسو ټول ته پته ده چې په دې کې عبادت چې کوم دی دا په 70 شي. نو داسې دې ورځې کې تاسو ته پکار دی چې هر انسان د غریب خلکو خیال ساتي. ما ویډیو سپیشل دې سیز لپاره جوړه کړه چې په دې ورځ کې موږ د غریبانانو خصوصا خپلوانو غریبانانو خیال ساتو. کوم چې اسلام کې وایي چې یو شی ځان ته خوښي نو بل مسلمان ورته هم خوښي. او ډیر خلکو دا یو طریقه دغه کړی دی چې زه زکات یا خیرات ورکوم د سحر ټایم کې یا د مازدیګر ټایم کې. نو ګوره دا په اسلام کې دا خبره نشته چې زکات لپاره یو ټایم نه مقرر شوی. ګوره که تاسو نیت وي زکات ورکول ته نو تاسو هر ټایم ورکول شي. جیب کې پیسې کېدی کم غریب سړی راځي بس هغه ته ورکوي. خو دومره پیسې ورکوي چې دغه پیسې وشي. دا نه چې هغه راته ګنټه دوه انتظار مو کوي تاسو دومره پیسې ورکړي چې دغه پیسې نه کېږي. نو برای مهرباني غریب خلکو خیال وساتئ او په رمضان کې او دغه رمضان نه علاوه هم چې کوم دی د غریب خلکو خیال وساتو او خیرات زکات ورکو. نوم پې نه کو بس الله د رضا لپاره څه کوو چې کوم سړی ته راضي ولې یو سړی تا ته مخې ته راځي نو هغه مجبوره چې تا نه خیرات زکات غواړي. نو برای مهرباني دا ویډیو مې دې لپاره وکړه چې د غریب خلکو خصوصا په رمضان کې هم خیال وساتو او غیر رمضان کې هم خیال وساتو چې دومره خیرات زکات ورکو چې دا غربت ختم شي. نو امید کوم چې دا ویډیو په تاسو خوښ کړی وي. نو برای مهرباني هغه خلکو ته د اشاره ورکوم چې چاته الله مال ورکړی دی د الله د رضا لپاره خلکو سره هیلپ وکړي. نو خصوصا دې سیسته زه یعنی اشاره ورکوم چې د خیرات زکات ورځې دي او د خپل غریب خلکو خیال وساتو. او دا ویډیو لږ زه واضح طریقې سره ځکه کوم چې ما معاشره کې وکړه که نه چې موږ خلک خیرات زکات ورکو نو صرف د نوم دپاره ورکو تصویرانو سره وباسو. حالانکه دا شی نه پکار. وایي خیرات زکات په داسې طریقې سره ورکوي چې د یو لاس نه بل لاس خبر نشي. نو ما وکتل د معاشره کې نو ځکه ما یې زره یو ویډیو په دې باندې جوړه کړو. د نبي علیه السلام په دور کې به چې چا زکات خیرات ورکول نو خیرات زکات اخیستلو والا به څوک نه وو. او نن سبا دې دور کې چې کوم دی تاسو ګورئ څومره غریبانان دي هر سړی خیراتونه غواړي زکاتونه غواړي. دا ولې چې دا مالدار خلکو خیرات زکات بند کو. نو برای مهرباني الله پاک چې چاته مسور کړی دی هغې په دې رمضان میاشت کې او د رمضان نه علاوه هم د دې سیس خیال وساتو چې خیرات زکات ته ترجیح ورکو چې الله راته راکړي دي نو د الله په لار کې ولګو. یعنی غریبانانو خیال وساتو خیرات زکات ورکو. د دې یو مثال امجد بای دی په دې سوشل میډیا باندې راځي چې غیر رمضان کې چې کوم دی هغه خلکو سره هیلپ کوي. نو موږ هم تاسو ته پکار دی چې موږ خیرات زکات ته ترجیح ورکو. خصوصا په مال کې چې الله ته مال الله پاک چې چاته مال ورکړی دی په هغې